أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم سورة البقرة رکوع نمبر 2 آیت نمبر 13 تا 16 پدیشاتا آیتونو کی د منافقانو بد صفتنا او عادتنا بیان شو. اوس ورپسې په دې آیتونو کې د دغه منافقانو یو څو نور بد عادتنا او صفتونه ذکر کیږي. د دې منافقانو یو بد عادت داو چې کله کله به د صحابه کرامو سره په یو مجلس کې یا په یو لاره په یو ځای کې ملو شو نو په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پوری په صحابه پوری او په قرآن او په دین پوری به ټوکی مسخره کولی. نو چې صحابه کرامو ورته وی چې داسې مکوي تاسو ګوره د الله دین پوری ټوکی کوي مسخره کوي د الله په قرآن پوری مسخره کوي داسې ایمان ولې نه راوړی لکه څنګه چې د نورو مسلمانانو صحابه ایمان راوړی دی د زړه نه. نو دوی به ورته وي داسې ایمان راوړو لکه دی بېوقوفه خلکو چې ایمان راوړي دي صحابه کرامو ته به بېوقوفه وي. سوال دا پیدا کېږي چې استاجي د منافقانو خو په ژبه ایمان ښکاره کولو او دا کفر یې په زړه کې پټولو نو بیا صحابو ته څنګه داسې علی الاعلان په جار باندې داسې بدې ردې خبرې کولی او په دین پورې ټوکې او مسخرې کولی. نو جواب دا دی چې دوی به دا قسمه مسخرې د داسې مسلمانانو د صحابو په مخ کې کولی چې هغه به کمزوري او کمزوري او دوی ته به پته وه چې دوی مونږ ته څه نشي ویلی او د دوی په مونږ وس نه رسي او که دوی پسې مونږ ټوکې مسخرې هم کو نو دوی څه نشي ویلی او که دغه کمزوري صحابه به پیغمبر علیه السلام لراغلل او حضور پاک ته به وي چې حضور پلانکي په پلانکي ځای کې داسې ټوکې مسخرې کولی په تاسو پسې یا په قرآن پسې یا په دین پورې او پیغمبر علیه السلام به دوی راوغوستل بیا او دوی ته به وي چې یا لکه تاسو داسې خبره کړې ده نو دوی به ډېر مکار و چالاک به جبور به په چل ول کې به داسې خبرې وکړي چې د پیغمبر علیه السلام نه به په چل کې ځان خلاص کو او قسمونه قرآنونه به خوړل چې نه مونږ خو داسې نه دي ویلي مونږ خو داسې ویلي او داسې او هغسې او دغسې په خبرو کې هغه خبرې به واړولې راواړولې. سوال دا پیدا کېږي چې استاجي دوی د صحابه کرامو ته بېوقوفه ولې ویل چې دا صحابه نعوذ بالله بېوقوفه دي او ناپویه دي. نو یاد وساته صحابه داسې خلک و چې دا یو مخیزي مسلمانانو چې کله نه کلمه ویلې و په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړی نو د حضور پاک حقیقي عاشقان او پتنګانو او هغوی به په دغه کلمه باندې په دغه ایمان باندې د الله په قرآن باندې او په پیغمبر باندې خپل مال سر جان اولاد هر څه قربانولو ته تیارو داسې د زړه نه سوچا او صادقه مؤمنانو چې هغوی به وي که زموږ نه دا ټوله دنیا ځینو لاړه دي شي خو چې الله خفه نشي او د الله محبوب خفه نشي د الله په حکم او د پیغمبر په اشاره به هر څه قربانول. او دا منافقان دا دوه مخیزي خلکو د کټ سر ته به یو خبره کوله او د کټ لنګې ته به بله خبره کوله.
چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او صحابه سره به یو ځای شو نو ایمان به وي، او چې یهودیان او عیسیان سره به یو ځای شو نو بیا به کفر وي. هغې ته به وي تاسو سره یو، دوی ته به وي تاسو سره یو، دوه مخیزې خلک اوسئ. نو د دوی دا خیالو چې دا ساده مسلمانان دي او بس کلمه ویلی ده او مالم قربانی او ځانم قربانی او مکه کې مرسه قربان کړل، تش تور مدینې ته راو تښتېدل، راو شړلی شو. دا نه پوهېږي، سادهګان دي، بېوقوفه دي. او مونږ هوښیار، ځان ته به هوښیار وي چې مونږ ډېر هوښیار یو. دی مسلمانانو چې په قربانو که مرسه حاصل کړل، مونږ تش د ژبې په دې سر باندې لا اله الا الله وي او هغه فایدې هر څه غونډم راټول کړل صاحبه. نو مونږ هوښیار یو که نه؟ وګوره دلته هم د مسلمانانو نه ګټه وکړه او اخوا که مقره پیښه شي د یهودیانو نه موانه وکړو، هلته د کافرانو نه مونږ ته هر څه میلو شي. نو مونږ د موقع محل مصلحت پیژنو، هر طرف ته تګ راتګ پیژنو، چې کوم ځای کې ګټه وي فایده وي هغه ځای کې ځان له ځای کول پیژنو. او دا ساده دي، دوی نه پیږي په دې خبرو، دوی په ګټه وټه نه پیږي. په دې وجه به صحابو ته بېوقوفه وي چې دوی خو ګنې بېوقوفه دي. الله جل شانه جواب ورکړلو، الا خبردار انهم هم السفهاء، دغه خلک بېوقوفه دي. دا څوک چې صحابو ته بېوقوفه وایي دوی په خپله بېوقوفه او ناپوهه خلک دي. ولکن لا یعلمون، خو دوی په دې خپله بېوقوفتیا نه پوهېږي. الله دې منافقانو ته ولې بېوقوفه وویل؟ الله ورته ځکه بېوقوفه وویل چې دوی ته د دنیا دا ظاهري او دا لږه غونتې کې ګټه په نظر راځي چې وګوره دلته هم د مسلمانانو نه ګټه وکړه او دلته هم د کافرانو نه ګټه وکړه، خو د مرګ نه فوراً بعد به چې کوم عذابونه شروع کېږي او په آخرت کې د دوی دپاره د جهنم کومې کندې تیارې شوي دي چې هغه نه ختمېدونکي دي، هغه ورته په نظر نه راځي. د دنیا دی لږې ګټې ته ګوري او د آخرت هغه ډېر تاوان ته نه ګوري چې هلته بیا همیشه عذابونه دي او خلاصې تې نشته. نو الله وایي دا بېوقوفه دي، صحابه بېوقوفه نه دي. واذا قیل لهم، کله چې وویلی شي دوی ته، آمنو تاسو ایمان راوړئ، کما آمن الناسو، لکه څنګه چې د نورو خلکو ایمان راوړی دی، یعنی صحابه. په دې ځای کې تمامو مفسرینو اتفاق کړی دی په دې خبره باندې چې د دې الناسو لفظ نه صحابه کرام مراد دي، ځکه په دغه وخت کې خلک څوک ایمان راوړونکي، خو همدغه صحابه وو که نه نور څوک خو نه. نو دې کې اشاره د دې خبرې طرف ته چې ایمان به د مسلمان هغه معتبر وي چې په شان د صحابو د ایمان وي، او تر قیامته پورې د صحابو ایمان یې معیار حق وګرځو او د صحابو د ایمان یې کسوټي وګرځوله. کسوټي یو داسې شی دی چې دا د زرګرانو سره وي او دوی پې دا سره زر چک کوي چې آیا د سرو زرو کې دا اصل دی که نقل دی، څه ملاوټ خو پکې نشته دی. نو الله تعالی د صحابو ایمان ته کسوټي وویله چې دا معیار حق دی. ټوله دنیا کې چې څوک هم د ایمان دعوه کوي چې زه مسلمان یم، د ایمان وګوره چې د صحابو د ایمان په شانتې دی او که نه دی. نو که د ایمان د صحابو د ایمان په شانتې و نو دی به مسلمان وي، د ایمان به معتبر وي. او هسې نه چې یو څوک داسې وي چې په ژبه باندې ایمان او په زړه کې رام، نو دا ایمان بیا ایمان نه دی صاحبه. دینه دا معلومه شوه چې تر قیامته پورې د ایمان سره سره عملی زندگی، د قرآن معنا، د احادیثو معنا، احکامات شرعیه به هغه معتبر وي چې کوم صحابو بیان کړي وي او د صحابو شاګردانو بیان کړي وي. یو سړی آیت د قرآن پاک وي او ترجمه ولا پیښوری کوي، یو سړی حدیث د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وي او ترجمه ولا پنجابی کوي د خپل خیالاتو مطابق. هغه ترجمه، هغه تشریح، هغه معنا به معتبر نه وي. تشریح، ترجمه، معنا، احکامات شرعیه د قرآن او د حدیثو به هغه معتبر وي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه بیان کړي وي. چې یو سړی وي چې زه قرآن منم، حدیث منم او صحابه منم، خو د صحابه او د قرآن او د حدیث ترجمه او تشریح نه مني، دا سړی بیا مسلمان نه دی، دا دوکه باز دی.
دا فراډي انسان دی، د په ایمان او د په دې خو خبرو باندې دوکه کېږه ما. الله تعالی د صحابه ایمان دا معیار حق وګرځو. نو څوک چې صحابه پسې بدې ردي وي یاره دې صحابي کې دا غلطي و د دا کار غلط کړی و، دا په خپله بدترین زړې د زمانې دی. صحابه بد نه دي، دا سړی بد دی. څوک چې په صحابو کې نقص روباسي عیب روباسي الله وی دا خلک عیب جن دي او دا بې وقوفه دي. دلته یو ټکي بلم یاد کا، دا رزیل څه ته وایي استاد جي؟ رزیل سفیان ثوری رحمت الله علیه نه چاته پوښتنه کوي حضرت رزیل څه ته وایي؟ وی رزیل هغه چاته وایي چې خپل دین خرڅ کړي او ځان له دنیا جوړه کړي، دنیا وګټي خو آخرت بیلي، دا رزیل دی. او په دې عربي ژبه کې یو لفظ بل استعمالېږي ارزل، چې د رزیل د پاسه وي، د رزیل نه 2 درجې ور زیات وي. نو وی دا ارزل چاته وي؟ وی ارزل هغه چاته وي چې خپل دین خرڅ کړي او د بل دنیا آباده کړي، خپله ګټه هم نه وي، خپل دین غر کړي آخرت غر کړي ګټه بل له ورکړي د دنیا، دا ارزل دی. او امام مالک رحمت الله علیه نه چاته پوښتنه وی حضرت رزیل څه ته وایي؟ وی رزیل هغه چاته وایي چې په سلف صالحینو پسې بدې ردې وایي. سلف صالحین کم خلق دي؟ صحابه، تابعین، تبع تابعین او امامان د زمانې. نو چې یو سړی قرآن ته زما په شانتي ناستی که نه او تا ته ترجمه کوي یا د پیغمبر د حدیثو کتاب یې کلو کړي که نه او تا ته د پیغمبر حدیث بیانوي او تا یره دا امام ابو حنیفه خو پس نه پیدو، یره امام نه دا امامان پس نه پیدل او پلان کې صحابي دا غلطي کړې دو ډینګرې پیشه چې دا غټ رزیل دی، دا د قرآن عالم نه دی، دا د پیغمبر د احادیثو عالم نه دی. چې کم سړی په امامانو پسې بدي وي، څلورو مذهبونو پسې بدي وي، مذهبونه نه مني، امامان پکې چا راوستي دي او تقلید پکې چا دا شرک دی وغه شرک دی او دا دی وغه دی. پخوانو سلف صالحینو پسې بدي ردي وي، دا رزیل د زمانې دی. یو بل بد عادت د دې منافقانو دا واذا لقوا الذین آمنوا، کله چې د مؤمنانو سره ملو شي قالوا آمنا، دوی وایي مونږ ایمان راوړی دی. د دې منافقانو یو بد عادت ده که نه چې دوی به مخاوریزه مسلمانانو سره مخامخ شو، داسې تکړه لکه حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی. نو حضرت عمر خو به دویمه خبره نه کوله، د سړي نه به سر واخوسی به، هغه به چاله دونه مهلت ورکو، پیغمبر علیه السلام به مهلت ورکو ده به نه ورکو، داسې ایمانداره سړی و. نو چې داسې خلکو ته به مخامخ شو نو دوی به بیا وی آمنا آمنا، حضرت زمونږ ستاسو په شانتي ایمان دی او مونږ خو ستاسو په شانتي صادقان یو او بس تاسو نظار او تاسو نه قربان او په قرآن باندې او د الله په حکم زمونږ مال او جان قربان. د مخوریزه مسلمانانو د حضور پاک په مخ کې به داسې وي او چې د دوی نه به لږه خوا شو د خپلو شیطان صفته سردارانو سره به مخامخ شو، یهودیانو سره، عیسیانو سره، مشرکانو سره. نو هغوی ته به بیا وي واذا خلوا الی شیاطینهم، او چې دی شیطانی سردارانو سره به یو ځای شو قالو، نو ویل به انا معکم، مونږ خو ستاسو ملګري یو. نو که چېرته دغه شیطانی سردارانو به ورته وي چې یا لکه تاسو خو پرون د پیغمبر علیه السلام په مجلس کې وی او هغوی ته وی چې آمنا، مونږ ایمان راوړی دی، او عمر او ابوبکر صدیق ته وی چې آمنا، مونږ ایمان راوړی دی، او اوس مونږ ته وایه چې انا معکم، مونږ تاسو سره. دی به ورته وی دا خو سادهګان دي نه پیږي، مونږ دوی پسې ټوقې کوو، مسخرې ورپسې کوو، په دې آمن نه آمن نه دوکه کوو، غنیمتونه ترې حاصلوو، زکاتونه ترې حاصلوو، او په اصل کې ګورې مونږ ستاسو ملګري یو. نو مونږ په دوی پورې ټوقې کوو، انما نحن مستهزئون، دا خو مونږ دوی پورې ټوقې کوو. اے دا الله په پیغمبر او په صحابو پورې ټوقې کولی. الله جواب ورکو الله یستهزئ بهم، الله به دوی پورې ټوقې وکړي. سوال پیدا شو استاد جی ولی الله هم چا پورې ټوقې کوي؟ نو جواب دا دی چې نه، الله چا پورې ټوقې نه کوي، دا دوی چې کومې ټوقې کولې د دې ټوقو سزا به دوی ته ورکړي، او دا الله دوی پورې ټوقې وکړي. د دې مطلب دا دی چې دوی خو په ظاهره دا ګټه ګڼي که نه، او په حقیقت کې دا تاوان دی د دوی، چې څنګه مرګ راشي د دوکې دا سترګې پټې شي او د حقیقت سترګې کولو شي، دوی ته به پته ولګي چې مونږ ګټه وکړه که مونږ تاوان وکړو. نو د دوی دا ټوقې په اصل کې دوی پورې په خپله ټوقې دي، صحابو پورې ټوقې نه دي. یو مطلب دا دی.
دویم مطلب دا دی چې په دنیا کې خودوی مسلمانانو صحابو پورې ټوقې کوي، قیامت کې چې کله دا مسلمانان په پولیس ورات باندې تیروزي نو دوی سره به د نور رڼاګانې وي د ایمان. نو چې دوی څنګه دا مسلمانان په دې پولیس ورات باندې تیروزي دا منافقان به ورپسې رامنډه کړي او دوی به ورته وایي مونږ ته لږ ودرېږئ چې ستاسو دا رڼا لږه مونږ هم حاصله کړو او تاسو په دې پولیس ورات باندې تیروزو. نو مسلمانان به ترې مخکې لاړ شي، دوی به شاته پاتې شي. نو چې دوی مسلمانانو ته آواز ورکړي نو مسلمانان به پسې مخ راوګرځوي او دوی به ورته وایي لاړ شئ رڼا دلته نه میلاویږي، شاته میلاویږي. مطلب رڼا خو په دنیا کې به د ایمان خو تاسو هلته پرېښې ده، دلته اوس رڼا غواړئ. نو دوی به ورمنډې وخي، ناګانه کې به د الله د طرف نه یو دیوال راشي په پولیس ورات باندې د دې منافقانو د مسلمانانو په منځ کې چې په ظاهره به عذاب ښکاري، دننه به رحمت وي مسلمانانو دپاره. نو دوی دلته ټوقې کوي، الله به ورپسې هلته داسې ټوقې وکړي چې پولیس ورات باندې به ګیر شي او د جهنم کندې ته به وغورځېږي. او یو بل مطلب ادام دی، حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي چې آخرت کې به د قیامت پر ورځ باندې د جنت دروازې د مسلمانانو ته کولاویږي، د جنت یو دروازه به د منافقانو ته هم کولو شي، دوی به داسې بیل یو ډله کې ودرولي، فرشتې به ورته ولاړې وي. نو چې دوی ته د جنت دا دروازه څنګه کولو شي او دوی ته به اشاره وشي چې ورځئ، نو دوی به ورمنډه کړي. خو چې څنګه د جنت دی دروازې له ور ورسېږي فرشته به یکدم د جنت دا دروازه را بنده کړي او کوړې به ورسره وي، دوی به په کوړو باندې واپس کړي ځه کور شئ. هغه جهنم هم ځای دی، جهنمه پورې به په کوړو بوځي او جهنم ته به په دقه کوړو ورغورځوي. دا د دقه ټوقو بدله ده. دلته په مسلمانانو پورې ټوقې کوي، هلته به دوی پسې داسې ټوقې وشي چې د جنت د دروازې نه به را واپس پکړی شي او جهنم ته به وغورځولی شي. نو دا ټوقې وي که نه چې یو څوک تاله دعوت ترکړي چې راشه کور کې مې دله دعوت کړی دی او دروازې پورې لاړ شي او دروازه راته بنده کړي چې ځه، نو ته به ورته څه وایې چې هلکه ټوقې را پورې کې. دا ټوقې وي، الله تعالی به دوی له د دې ټوقو بدله داسې ورکړي. اولئک الذین اشتروا الضلالة، دا هغه خلق دي چې دوی واغشته گمراهی بالهدا د هدایت. الله تعالی د دوی د عمل ته تجارت مثال ورکړلو چې د دوی د عمل داسې دی لکه دنیا کې چې یو سړی تجارت کوي، یو څیز چاله ورکړي او په بدل کې بل سوالي، دقسې دوی د هدایت لکه چې خرڅ کو او گمراهی یې پې واغېستله. سوال دا پیدا کېږي استاد جي دوی خو ایمان د سره راوړی نه دی، نو هدایت دوی سره کم ځای کې و؟ دوی سره خو هدایت شته دی نه، نو هدایت یې خر څنګه کو گمراهي واغېستله څنګه؟ نو یاد وساته پیغمبر علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایي کل مولود یولد علی فطرة الاسلام. په دنیا کې هر ماشوم چې پیدا کیږي که چې په هره کورنۍ کې وي، که د مسلمان وي که د کافر په کورنۍ کې وي، دی پیدا کیږي د اسلام په فطرت باندې. دی الله مسلمان پیدا کوي، په اسلامی فطرت یې پیدا کوي. د دې نه وروستو که دته ماحول دینی او اسلامي ملو شو دی مسلمان رالوي شي، که دته ماحول یهودي ملو شو د د مور پلار د ده نه یهودي جوړ کړي، پیدا شوي مسلمان وي پیدا شوي یهودي نه وي. که د د مور پلار عیسیان وي د دې ماشوم نه عیسیان جوړ کړي، که د د مور پلار هندوان وي د ده نه هندو جوړ کړي، که د د مور پلار مشرکان او کافران وي د ده نه کافر او مشرک جوړ کړي. ورنه هر بچی هغه په هدایت باندې او په اسلامي فطرت باندې مسلمان پیدا کیږي. نو اشاره پکې دقه هدایت طرف ته ده چې الله خو دوی د هدایت د مور د ګیډې نه ورکړي، مسلمانان یې پیدا کړي، خو چې رالوي شول عقل او پوهه یې حاصل کړل نو هغه هدایت یې لکه چې خرڅ کو پرې یې ښودو، د هغې په بدل کې منافقت او گمراهي واغېستله. نو ډېر بد تجارت یې کو، فما ربحت تجارتهم، د دوی د تجارت هېڅ ګټه ونه کړه، ټول تاوان دی. وما کانوا مهتدین، او دوی هدایت مندونکي نه اوسېبه. هدایت دوی غوښتونه نو څنګه به یې موندیو؟ یو سړی چې یو څیز غواړي د هغې دپاره تکل او کوشش کوي نو هغه ورته میلاو شي. دوی خو غوښتونه، دوی د هغې دپاره کوشش نه کو نو میلاو شوي به ورته څه. وَإِذَا قِيلَ، او هر کله چې وویل شي لهم دیو ته، دی منافقانو ته،
آمنو چې تاسو ایمان راوړئ کما آمن الناسو لکه څنګه چې ایمان راوړي دي د نورو خلکو قالو نو وایي دوی انؤمنو آیا مونږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء لکه څنګه چې ایمان راوړي دي دی بې وقوفه خلکو الا خبردار انهم بشکه دق خلق هم السفهاء بوقوف خلق دي ولكن لا يعلمون لیکن دوی نپویږي په دې خپل بوقوفتیا باندې وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ او کله چې دوی ملو شي د هغه خلکو سره آمنو چې ایمان یې راوړی دی قالو نو وایي دا منافقان آمنا چې مونږ ایمان راوړی دی وَإِذَا خَلَوا او کله چې دوی ملو شي داسې اړخته شي ځان لشي الی شیاطینهم خپلو شیطاني سردارانو طرف ته خپلو شیطاني سردارانو سره ملو شي قالو نو وایي دوی انا معکم بشک مونږ د تاسو سره یو انما نحنو بشک مونږ مستهزئون ټوکې کوونکي یو په دې مسلمانانو پورې الله یستهزئ بهم الله تعالی به سزا ورکړي دوی ته د دوی د دې ټوکو ویمدهم او الله مهلت ورکوي دوی ته فی طغیانهم په سرکشۍ د دوی کې یعمهون سرګردانه به ګرځي دوی اولئک الذین دا هغه خلق دي اشتروا الضلالة چې ویغشتله ګمراهي بالهدى په بدل د هدایت کې فما ربحت تجارتهم پس هیڅ ګټه ونه کړله تجارت د دوی وما كانوا مهتدین او نو دوی هدایت موندونکي زبردونه بستخان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.